وخت کې مونږ دا وایو چې یاره الله تعالی زما خبره نه اوري، الله تعالی زما دعا نه قبلي، نو هغه مونږه داسې یو عجیبه انداز کې شروع کو یا وایو چې یاره زه دا دعا نه غواړم ځکه چې ماته ضرورت د دې شي نشته، که الله دا را نه کړي نو زما په دې څه فرق نه پروزي. نو دا غټې خبرې دي. په دې سره هم الله د بنده نه ناراضه کېږي، په هغې کې به انسان عاجزي که د یو شي ضرورت درته نشته بیا هم الله نه وغواړه، الله نه به غواړې، هر څه کې کسې درکړي دي په دې به شکر ادا کې، نو بیا هغه شي ستا سره استمرار سره هغه در سره همیشه باقي شي. بل مخلوق له چې کم سړی ایزا ورکوي، تکالیف ورکوي، نو د دې سړي دعا الله نه قبلوي. چې کم سړی مخلوق له تکالیف ورکوي نو الله د دې بنده دعا نه قبلوي. لکه حدیث کې راځي چې کله په مخلوق باندې پریشانی راشي نو دې بنده له پکار دي چې د استغفار کثرت سره وکړي. اکثریت دا دعا رد کېدل دا د ګناه زیات سبب دی، او پریشانی راتلل دا هم د ګناه یو سبب ګرځېږي.